حضور پاک یو ځل په لاره روان د حدیبیې سفرو د 1400 نه واخله تر 1500 پورې صحابه کرام ورسره یو ځای کې قیام او قدمه وکړه اوبه نه وې د حضور پاک په مخ کې د سرمن یو جام پروت و یو لوټګی یو جام عربی کې ورته رکوه وی صحابه غون غون کېدل او تو راتاو کېدل حضور پاک ته تپوس وکړه هلکه څه له تاویږې را تاویږې او غون غون کېږې وی صاحب اوبه نشته لیس معنا ماء اوبه نشته څاروي هم تږي دي او خلک هم تږي دي الا ما فی رکوتک دغه لږه تا سره جامګوټې کې پرتې دي نور نشته صحابی وی حضرت انس رضی اللہ عنہ وی حضور پاک پاغا لوٹگے کے پاغا جام کے خپل مبارک لاس کے خودا وی ما وتکتل وی اوبدا سے دا حضور پاک دا گروتونو پمیانس کے را خوٹ کے دلے لکا امثال العیون لکا دا چینو پشانتے طول صحابہ اس کے لئے مشکونے امتے ڈکلل او سارو باندې اسکلے دیتا معجزہ وی هم په دغه سفر کې چې حدیبیې ته ورسېدلو نو صحابه بیا شکایت وکړو وی صاحب کوی خو نزحناه مونږ وزنځاو اوبه پکې نشته او ساروی بیا تگی دی او خلق هم تگی دی حضور پاک مبارک راغی او کیناس فجلسا علا شفت الرکیه دا کوی پا غاڑا کیناستا او یو غشی راواغشتا پا کوی که غرداو وی لک صبر و تاو که نو صحابه و تا صبر وکړو وی زیوسته او برو باسه دومره بیت روسته چې هغه 1400 نواله 1500 پورې صحابه چې هغوی هم سیراب شو څاروي هم سیراب کړل او مشکونه هم ترې ډک کړل دا بله معجزه شو عبدالله ابن مسعود وی د شپږم نمبر مسلمان دی ډېر زو وی اغا وقتو چه حضور پاک لخده پیغمبری مرکلا خو لاخوره شوی نوا لازم ته نوم خبر نوی ما دا عرفات او دا مینا پا دیمیانس کی گڑ چیلیں سرولو رسول اللہ مبارکو او ورسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دی لارا تیرے دل وی زیو لیدم نو منگ تراتو شو وی ما تیوی حل فی غنمک لبنون علک عبداللہ ابن مسعود پا دے گڑو چیلو کے دے پیشتا ما ویلا نشتا اوچی نی چی اوچا چیلے ویا اوچا گڑای نو پاگے کے پیدا کم زینای ما وی نشتا وی دا مانا یو چیلے را لأولا شا میں سیب اوچی دی پا اوچا گڑا کے پا اوچا چیلے کے پیدا کم زین را لل نشتا وی کتا منگ تا اجازت کے منگ بیزان لولا شو وی ما پوریو خندل چی تاسو خو گڑی چیلے پتر تشتا نا بلدم نئے او خدا تا پتر چی پاک پی نشتا نو سنگ پاکی لشے خوی حضور پاک بار بار فرمائی کتی اجازت کے منگ بزان لیو چیلیں یا یو گڑاو لشو ما و تا اسدا دا غناوی چی خضاو لشے کم دی پاکی پی وی رسول اللہ مبارک راغی او دا یو چیلے پتو باندے لاس مبارک راخ کو وی قسم دی کہ دا چیلے غولان زوتی دا پیونا ڈک شو او خپی ارتکلنی حیران شو چی اوچا چیلے تا گورا مال شوی ندا بلار با ندا لنگا ندا او گورا اوچا چیلے او غلان دا پیو ڈکو تیو پرسے دل دا پیونا وی رسول اللہ مبارک پخپلو مبارکو لسنو اگا چیلے و لشلا وی پخپل امپے اسکل حضرت ابو بکر مسکل او ایمال راکل ما مسکل دا معجزه شوا نو عبدالله ابن مسعود وتوی وی ما تا بدا چلو نخواه اگوی گنی دا سا سینسی چل نه او ما تا بوخی بس اوچ ساروی برا نیسم او پیبت او باسم وی رسول اللہ مبارک مسکیشو او ما تاوی عبدالله ابن مسعود تا تا بخده دیر خکلی خکلی چلو نو خواهی دا غی ایمان تا اشارتو بیا مسلمان شو زمانونو دیتا معجزه وای کہ دا پیغمبر ندا سکار صادر شی چی اگا دا اقل نوچتی نی اقل منی او نی عرف و عادت من یو ذل پا مناہ کی یو دا تبلا میں پا مناہ کی حضور پاک ناسو حجت الودانا
د یمن د صنعا خار، صنعا په یمن کې خار دی اوس هم شته، د هغې یو ښځه وه، د هغې یو ماشوم بچی پیدا شو. هغه ماشوم بچی هغه ښځې لا د مور پیم نوس کړی، سترګې یې پټې وې، غړولې نه وې. حضور پاک لی راولېږه او کجوره یې ورسره راولېږله. د مارونو د شریعت یو قانون دی، خو مستحب استحبابي قانون دی، فرض او واجب نه دی. چې یو ماشوم پیدا شي که هلک یو که جینۍ وي نو تحنیک وله کوئ. تحنیک پیژنئ، موږ ورته په پښتو کې ګوټي وایو. یو عالمي یا یو نیک سړی وي، هغه له یو کجوره وړی یا وله چواره وړی، نو هغه عالم هغه کجوره چواره به په خوله کې چوپي، نو بیا ماشوم له خوله کې ږدی، نو ماشوم به یې روي که هلکې که جینۍ. دا کوي ښه، دا تحنیک دا سنت دی، مستحب دی. د دې فایده دی چې لومبې د دې ماشوم خېټې ته د دې نیک سړي لاړې وردن نه شي. نو د دې نیک سړي په خوله خو ذکر د خدای وي، د ده په خوله خو نیکې خبرې وي او د دین خبرې وي، نو د دې ماشوم ګېډې ته به لومبې برکت ورشي. دا د بعضې ماشومانو شوي دي او د بعضو نه دي شوي، مستحب دي. مدینې شریفې ته چې کله حضور پاک هجرت وکړ، لومبې ماشوم چې پیدا شو د زبیر زوی، حضرت زبیر رضی الله عنه. حضرت زبیر د حضور پاک د ترور زوی. هلکه شاته خبرې مه کوئ، تاسو زما توجه خرابوئ، څوک یې ما ته متوجه شي. زبیر د حضور پاک د ترور زوی او د زبیر ښځه بی بی اسما د حضور پاک خینې وه، عایشه بی بی اسما خویندې وې. نو د هغه یو ماشوم پیدا شو، نوم یې وله عبدالله کېښود. نو صحابه ورته ډېر خوشحاله، یو پروپیګنډه شوې وه، وی د مسلمانانو باندې یهودیانو جادو کړی دی، نو نارینه اولاد به نه پیدا کېږي. نو چې دا ماشوم لومبې پیدا شو د هجرت نه پس، نو صحابه خوشحاله. نو حضور پاک لی راولېږه، نو حضور پاک تپوس وکړه هل معه شیء، څه ورسره شته؟ و یو کجوره ورسره ده. نو رسول الله مبارک کجوره په خپله خوله مبارکه کې وچوپله او هغه عبدالله ابن زبیر لی په خوله کې کېښوده، هغه راښکه ځان ته ویې چوپله. نو لومبې د عبدالله ابن زبیر خېټې ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لاړې مبارکې وردن نشي. دا تاسو هم کوئ تحنیک. یو نیک انسانی خیر دی که عالم نی، خو عالم ډېر بهتر دی. هغه له یو کجوره لېږه یا چواره، ابه یې خوله کې چوپي، نو ماشوم خو خوږ شیره وي، بیا ماشوم له ورکوی نو ماشوم به یې روي. خو یو څیز خیال به ساتئ، بلکې د دوو څیزونو خیال ساتئ. د یو څیز تاسو خیال ساتئ او د بل څیز خیال د هغه ملا صاحب ساتي. کم مولا صاحب له چې کجوره یوسي او یا چواره وله یوسي، نو که د هغه داسې بیماري وي چې متعدي بیماري ویرې دا کار نه کوي، د غاښونو بیماري یې ده او یا د ژبې بیماري ده یا د مرۍ بیماري ده یا د پړپوس بیماري ده، ارې دا کار نه کوي. ولې ماشوم ته به بیماري ولګي. ګورې حدیث کې داسې دی، لا عدوا ولا طیرة فی الاسلام، چې مرض د یو نه بل ته نه لګي. لیکن زمون علما د یو بل حدیث په رڼا کې د دې معنا کوي، فر من المجذوم فرارک من الاسد، چې مرض د یو نه بل ته په خپله ټوپ نه وای، خو کله خدای د یو نه بل ته مرض لګی، الله لګی، دا جراثیم د یو نه والي بل ته ورورسئ. او کله دا جراثیم په لاره کې مړه کی، او کله هغه بل ته چې ورسي د هغه خپل قوت مدافعت دونه مضبوطي چې د دې جراثیمو مقابله وکړي اړو بیمار نشي. تاسو نه لیدل کورونا کله د یو نه بل ته ولګېد او کله ونه لګېد؟ نو دا خدای لګوي، په خپله نشي لګېدی. نو بیماری کله الله د یو نه بل ته لګی، نو چې کم سړی په خپله بیماری او متعدي غوندې بیماری د تیز زکام دی،
یا تیستو خیر دی اری دا کار نکای اگر لکه سو کجورا روڑی احتیاط تیو کی صدن للباب